کاظم صاحب دغه څه صورتحال دی دې وخت کې تاسو ته څه اطلاعات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډیره غمجنه او ډیره دردناکه ورځ ده، ځکه چې په ضلع چارسده کې تقریبا چې زخمیان هم شته، مړي 11 ته ورسېده. موږ د ګل شرف جنازه وکړه، دا وخت د ابتهار او د ابن امین جنازه ده، بیا د ډي اس پي صاحب جنازه ده. نو نن ټوله چارسده بلکې ټوله پښتونخوا چې ده دا په اینو سره ده او هر سړی غمجن دی او موږ خفه په دي چې یاره زموږ محافظان محفوظ نه دي. زموږ محافظ چې کوم دی هغه محفوظ نه دی، نو عام خلک به څه دغه وکړي چې یاره هغوی محفوظ شي. نو څوک بیانونه ورکوي چې یاره دا په سرکاري ګاډي کې تللی و، څوک وایي دا چل دی او هغه چل دی. مکمل شفاف انکوایري دې وشي، د اوسه پورې چې څه شوي دي هغه شوي دي. خو قام ته دې څه وړاندې کړي چې یاره دا خلک دا غریبانان په څه باندې مړه شو، د دوی بچي یتیمانان پاتې شو، د دوی میاندې چې دی دا جړېدلې پاتې شوې، د دوی ګناه څه وه. نو دغه دې قام ته وښایي، دا نه ګیني چې یاره پلاني ذمهواري قبوله کړه. ته څه دپاره چې هغه بیا ذمهواري قبلوي او دا څوک چې ذمهواري قبلوي دا ټلیفون چاته کوي چې ما یې ذمهواري قبوله کړه. نو ولس په دې باندې اوس پوه دی او څو پورې چې ولس نه یې راپاڅېدلی. زموږ د محافظانو دغه حال دی چې هغوی چې ماښام شي هغوی ته دا اډري چې یاره تاسو خپلې چوکۍ او خپلې تاڼې وساتئ. نو د قام به څه کوي؟ قام به په خپله آیا حفاظت کوي یا د دوی له اجازت ورکړي چې تاسو خپل حفاظت وکړئ. خو دا کم کار چې را روان دی څو پورې چې ولس نه یې راپاڅېدلی او یو ولسي پاڅون نه یې شوی، نو زما په خیال چې دا قصې نه ختمیږي. نو موږ ډېر زیات خفه په دې باندې، ډېر غمجن یو، ټوله علاقه په دې باندې ډېره زیاته خفه ده. او موږ دا غواړو چې یاره د دې شفاف انکوایري وشي او د دې معلومات وشي او کوم افسرانو نه چې کوتاهي شوې ده په پېښور کې هغه د فوراً ډسمس کړی شي، ځکه چې په سوونو خلک چې دی په دې کې مړه شو او د دې پته ونه لګېده او د دې نه د تپوس څوک نشته. نو موږ وایو چې د دې تپوس دې وکړی شي. د مراد وشوله، غمنوال ډي اس پي شو، 11 بجې 2 داوي اکثر आवाज وکړه، اکثر سبونه به نه سوي. جی بالکل دا مهال زه په ډکي کې موجود یم چېرته چې د مراد خان جنازه ادا کیږي. 10 بجې د جنازې ټیم ورکړی شوی دی. مراد خان چې کوم دی په بالا ماڼۍ کې اس ایچ او او دغه ټیم کې دغه پولیس لین ته تلو چې دغه د حادثې ښکار شو. مراد خان 4 زامن دي او 2 لوریانې دي. په مختلفو تاڼو باندې اس ایچ او پاتې شوي دي او د دغه ډکي سیمې سره تعلق ساته. په دغه حادثه کې د 412 پورې چې کوم دی نو د شهدا شمیره ورسېدله او بالترتیب چې کوم دی نو 11 بجې نورې جنازې دي. دې کې ډي اس پي رب نواز خان چې کوم دی د هغه په تنګي کې 11 بجې جنازه به ادا کیږي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د ابن امین او ورسره چې کوم دی نو د افتخار جنازه هغه په یو ځای چې دواړه دوستانو او هغه په جان آباد کې هغه جنازه ادا کیږي. نن چې کومه جنازه د مراد خان دغه کیږي نو د مراد خان ډېر زیات خدمات او په مختلفو تاڼو کې هغه دغه اس ایچ او ګیرت کړی دی. خو دغه جنازه کې نه یوازې د ډکي خلک دي بلکې د بالا ماڼۍ او د مختلفو ځایونو نه هم خلک راغلي دي او په دغه جنازه کې شرکت کوي. او دې وخت کې د ډکي خوره چې کومه ده هغه ډېره زیاته غمجنه ده، ځکه چې ډکي او میرآباد دا څنګ په څنګ دي او ډېرې جنازې چې کوم دی نو دې ځای ورکړلې په دغه حادثه کې کومه ناوړې پیښه چې دغه په پولیس لین کې راغلې ده. نو اوس به دغه جنازه چې کومه ده ادا کیږي. موږ به کوشش کوو چې د دې د بچو سره هم زموږ خبرې اترې وشي او ورسره چې کوم دی نو د دې ځای د ځایي مشرانو سره به هم خبرې اترې کوو. خو دغه د جنازو سلسله چې کومه ده هغه روانه ده په 400 کې. څه جنازې چې کوم دی بیګا په پولیس لین کې شوي دي، د هغې نه پس چې کوم دی 11 بجو پورې بیګا د دغه جنازو سلسله روانه وه. جي
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تقدير الله تعالى علم أو الذي خلاف بالمرشدين ولكوش سجل المرشد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. خو بس زړه کې مې یو درد روچت شوی دی، راغلی یم ستاسو د درد کې تاسو سم شریکېږم. زما عزتمندو ټول به چې دی د امن اواز اوچتو. دا کم اور چې لګېدلی دی نو دا اور به وجنه کوده دی. ګینې دا ما به په فیسبوک باندې داسې وقوګانې کتلې بس وا به مې وړولې او خبره به ختمه شوه. نن هغه درد ما ته ورسېد. زمانې د ګلشان رور مړ کړو، موږ یې ټول خاندان چې دي کړو. زما وروڼو راپاڅئ چې څونه دلته که په دې جومات کې امامان دي هغوی ته ووایي چې د دې اور د وژنې خلاف یو اواز اوچت کړي چې دا اور مړ شي. بل به یو کېږو او ریاست چې دی ریاست مثال د مور دی. موږ ریاست ته وایو چې زموږ په سر لاس کېږده بس دی که نه د کومه به دا لاشونه موږ ښخو. دا لاشونه به د کومې چې دی موږ راټولو او روزانه به داسې کېږي چې بس مذمت وشو او خبره ختمه شوه. دا دلته چې زما دا کوم وروڼه وفات شوي دا کوم شهیدان چې دي دا خاندانونه دوی غر کړه. بس دی وروڼو را یو ځای شئ
څومره امامان چې دلته دي تاسو مهرباني وکړئ خپلو امامانو ته ووایئ او د دې چې دی د دې امن چې دی د دې امن ملاتړ جوړېږو بس دی د امن ترانې نورې وایو ګینې یقین وکړه ګورې داسې به هم سبا له چې دی مدرسې تباه کېږي سبا به هم چې دی سکولونه تباه کېږي بس دی یو ځای کېږو سوال درته کوم منت درته کوم او ریاست سره کینو ریاست ته وایو چې بس دی که نه یار ته به د څونه لاشونه موږ نه غواړې موږ ته تعداد وښیه موږ به دله لاشونه درکو چې دونه لاشونه مې په کار دي یاره ته خپله یو مدعا ووایه چې دا مې مدعا ده دا څیز غواړم بدله درکو در سره به کینو په یو صحیح طریقه باندې لکه ته ما جومات کې هم نه پرېږدې ته ما ته سجدې حالت کې هم نه پرېږدې یار دا ته څنګه انسان یار داسې خو د دنیا یو مذهب هم داسې تعلیم نه ورکوي مذهبونه ما سټډي کړي یو مذهب ته ما ته داسې وښایه د دنیا اسلام خو ټول پیسفول دی خو که نور کم مذهبونه نه هغې کې خو داسې مذهبونه شته چې د یو شین بوټي کټ کول هم پکې نشته یار بس دی که نه ریاست سره به کینو کیبو یو ځای کې به جرګه مرکه شو او د دې اور د وجې نه چې دی د دې به ورته سوال وکړو چې یار که څه مدعا دي یا مدعا به راته خیر دی مخې ته راته کېده موږ به پکې کوشش وکړو دا ولس به پکې کوشش وکړي سوال منت به پکې وکړو چې دا اور نور مړ کړو دا ګلالي چې کوم نن څه دلته راوقوع شوې ده دا کلی په دې کې څونه څوک مناویږي څونه ماتم دی پکې یار بس دغه دو خبرو له راغلی یم که خیر د امن چې دی د امن اواز به اوچتو چې زمونږ نور بس دی دا یار دا ګلالي به د کمې خخوزو قسم دی زما خو ذهن کار نه کوي لکه دا کملو شو لکه بوکلینې لګیا دي زه په موقع باندې وم چې کمې بوکلینې لګیا وي او دا پوټي روتل دا به د چا بچي یار دا بچي څونه په سخته راغټېږي بس دی که نه یار بس دی که نه دا اور وجنو که نه یو ځای شئ زما ورونو یو ځای شئ که نه یار تاسو به کله راپاسئ کله به یو ځای کېږو یار د دې امن دا ترانې به کله وایې که نه بس لاشونه به راځي او خښو به خبره ختمه په دې کار کېږي چې نن چې دی نن دلته دوه رونو شو نن زما نه رور لاړو بس خبره ختمه سبا به تا نه شي زه به څه نه ویم بس دی یو کېږو به کې خیر یو کېږو به که نه لاس اوچت کړي ټول یو کېږو به او د امن خلاف چې دی امن چې دی امن به غواړو او د دې ظلم خلاف آواز اوچتو چا چې هم دا کار کړی دی الله دې داسې بچي وجوړي لکه څنګه چې دا علاقه جوړولې دی یار بس دی نور دا موږ نشو برداشت کولی که دا درد خدای دې چاته نه پېښوي که دا درد تاسو ته ورسېده که نه ټول عمر چې دی ټول عمر کې به رزق ونه خورئ بس دی یار بس دی یار موږ معاف کوي بس دی رزق نشي راکولی نو امن خو راکوي که نه یار امن خو راکوي که نه یاره ولې مو وجنئ بس دی که نه سوال درته کوم یاره معاف هم کوي که نه یا زما ګلالو یا زما وروڼو یو ځای شئ بس دی یو ځای شئ که نه ای سیاست مدارانو ای د سیاست خاوندانو سوال درته کوم بس دی سوال درته کوم که نه بس دی ډېره مړه کړو که نه والله چې ډېر ظلم هم را سره کړی دی وایي که نه دوی شهیدان کړل ته خبرې صرف کوم زما پښتنو بس دی که نه رزق نه غواړو لنګ کې به اوسېږو امن غواړو یا پښتنو بس دی
یا زما پښتنو ګلالو بس دی که نه لاشونه به د کمې ښخو یار کښېنئ کښېنئ خبره وکئ وی څونه غواړي چې دله درکو لاشونه بس دی که نه زه یو ویل ایجوکیټډ یم ما ډېر مذهبونه سټډي کړي والله یو مذهب هم دا تعلیم نه ښیي که نه په نورو مذهبونو کې د بوټي د شین بوټي چې دی د هغې کټ کول هم جرم دی یار بس دی راپاڅئ یا د جوماتونو امامانو د ګل شانتې ورور یې رانه مړ کړی دی که نه چې یادېږي مې یا زما د اواز ورسوئ ټولې دنیا ته چې څونه بهر هېوادونه دي یار هغوی ته اواز ورسوئ بس دی که نه مړې کړو که نه یا پښتنو په فیسبوک به د کومې فیسبوک کې کوئ او د کومې به اوازونه وباسئ چې پلانکې شهید شو د کومې به لاشونه ښخوئ بس دی که نه داسې درد یې راکړی دی انشاءالله قطره قطره به شمه خو د دې پښتنو د بچاو لپاره به اواز نور کوم دا زما ګلالي دي دا څونه پولیس چې دي دا زما ګلالي دي دا زما حفاظت کوي یار دا په جومات کې په څه مړه کړل بس دی که نه حساب د سره نور کوو یار یا ریاست ته خو زما مور یار ماله بچاو راکه زما په سر لاس کېده که نه نو زه خو ته ما اسکول کې هم نه پرېږدې مدرسه کې مې هم نه پرېږدې نو زه تا نه کوم ځای کې نور پټ شم یا ریاسته بس دی که نه یا ریاسته سوال درته کومه ای ریاسته بس دی که نه یا زما ګلالو را یوځای شئ یا پښتنو یو شئ که نه ماله د خبرې طریقه م راځي زه پر خبره پوهېږم غیر سیاسي خبره درته کوم ګورئ غیر سیاسي دا ورور مې دلته ولاړ دی خو زه مخکې ګورئ دا من دپاره راغلی یم غیر سیاسي خبرې ته کوم خو یو کېږو بس دی که نه والله ډېر درد دی که نه که درد هم اوسو که زما وروڼو سبا یې تاسو وجنیم والله وجنیم که نه یو درته سوال کوم چې بابک صاحب سره مې لږ میلاو که بابک صاحب سره بابک صاحب سره میلاو کما وای که نه رور رانه داسې رور رانه چې وجلی دی که نه چې رور مې رایا چې قسم په خدای که په دنیا بس دی یاره لنګ راله راکه او بس روجې به نیسمه خو لکه دا مرګونه نور مه کوئ یار بس دی که ګرانو کتونکو ایمل ولی خان هم څنګ کې ولاړ دی په دغه دعاګانو کې ګرځي کومې دعا تجهیزي نو هر پښتون ته دا اوس څنګه چې پنجابیانو زموږ باچا خان او ولی خان یې پې ومنه په اسلام آباد کې چې کومه دستوره را جوړه کړې وه نو نن دغه پښتانه خو دا مني چې په دغه صوبه کې دغه یو انسان دی او د هغه ټیم دی چې هغه زموږ دپاره برملا آواز پورته کوي کله چې په پېښور کې دغه بمي چودنه وشوله نو د عوامي نشنل پارټۍ زنانه نارینه دا موقع ته رسېدلي وو هم په سوشل میډیا باندې خلکو کتل کومې مخرې چې موږ اسمبلۍ ته لیږلې وې یو هم په نظر رانله په دغه هر څه باندې به د ایمل ولی خان سره خبرې اترې کوو خو دلته کې د یو شهید د بل شهید او د بل شهید هر سړی راځي او ایمل خان ته جاړي دا هم ښه خبره ده چې دغه قدر اوس پیدا شو چې ایمل خان به ډېر د پخوا نه دا چغې وهلې چې دا چل دی دا چل دی دا خبر هم دلته کې د جرګه کې هم دنیا خلک ناست دي په دې دعا کې چې ایمل خان له ډېر لالچ ورکړی شو چې ته خوله چپ که تا له زه دا صوبه م حواله کوم او دا مرکز هم درته حواله کوم دا غورې د دراز خبره ده خو نن د دې خبرې شپ کوو نه ځکه چې یو سړی زموږ دپاره ځان وژني یو سړی زموږ دپاره برملا خبرې کوي یو خاندان راغلی دی هغه د پښتون اواز پورته کوي نو خو نن هم موږ په دې باندې سیاست کوو یا دا خبرې موږ پټې وساتو نو دا موږ د دغه ولی باغ سره هم زیاتې کوو او دا موږ د ځان سره هم زیاتې کوو دا موږ د پښتون قام چې کوم دی هغه الریډي لګیا دی د ځان سره زیاتې کوي ګینې روزانه باچا خان هم ورته وي بیا ولی خان ورته وي بیا اسفندیار خان بیا ایمل خان چې راځي را یو کیږو ګینې روکیږو نن هغه رور چې کوم دی چې چا یو رور او یو تنکي ماشوم ته پاتې شو نن هغه وایي چې امن غواړو
او یو کیږو به ایمل خان تاسو خو د دې خلکو د جړاګانې اورې ډېر سړی درله راځي او نن دغه اعزاز هم درکوي چې زموږ دپاره مواز پورته کړی خو یو دغې واقعاتو به په کم نظر ګورئ بل هغه بیرسټر صاحب بیا پرون یو بیان ورکړی دی چې چا څوک په نخره تیر شو چا چې کوم د بېګا روټۍ نه ده خوړلې نو هغه ته اړو دا غم نه ښکاري رور ډېر د افسوس مقام دی او زه خو دا ګڼم چې پښتون دی او زړه لري نو د هغه کور کې ماتم دی څه د پاسه سل زموږ پښتانه وروڼه شهیدان کېدل کو خلکو ته ګپ ښکاري ګپ به وي زموږ خو په وجودونو کې سل سوړې شوي دي او تا خو ستا حالات ستا مخې ته دي زه خو د خبرو کولو هم جوګه ځان نه ګڼم دی وخت کې سبا مې پریس کانفرنس راغوښتی دی انشاءالله هغې کې به د دې واقعې باره کې چې څونه ماته اطلاعات راغلي دي او څونه زه وضاحت یې کولی شم دې کې زه دوه درې خبرې کوم او بیا به خیر سبا ته زه ډېر دغه پرېږدم خو لومړنۍ خو دا چې دا د پېښور ریډ زون کې دا واقعه په څه شکل وشوه دا موږ دو نظر نه پرېږدو کوم ځای کې چې واقع وشوه دغه ځای ته د عام انسان رسایي ناممکنه ده دغه ځای ته د یو اسپایي یو اولدار یو تاڼهدار یو ډي ایس پي رسایي د چیکینګ نه بغیر ناممکنه ده او موږ دا ګڼو که چېرې دا خودکش دی نو هم چې سی سی پی او صاحب وایي چې دا یو سرکاري ګاډي کې ننوتی دی نو زما اکدم مشغوله دا خبره راځي چې دا به یو داسې سرکاري ګاډي کې ننوتي چې هغه ته به باقاعده په دغه ګیټ کې دا امیونټي حاصلي چې د هغه د په ګیټ کې تالاشي ونه شي او د هغه ګاډي د لیغ دننه شي دویم چې زه دې واقعې ته په کم نظر ګورم زه نه پوهېږم خو ما ته دا خودکش نه ښکاري ځکه چې تر دې دمه پورې موږ یو خودکش حمله هم داسې ونه لیده چې هغه د دونه لوی بلډینګ راغورځوي د آی جي دا بیان چې مواد په یو ځل نه دی ننوتی دا په مختلف ذریعو په مختلف وختونو کې ننوتی دی دا بیان هم دغې اړخ ته داسې یو نشاندهي کوي ځکه که چېرې خودکش ننوځي نو هغه خپل جیکټ سره ننوځي او هغه کاروایی کوي ډېر زیات لوپ هولز دي زه بذات خود وړم جاړي زما نه چې زه دا ګڼم چې زما د ټولې پارټۍ ډه جاړي په دې موقع به زه تش دون ووایم چې ډېر لوی د غم مقام دی خو زموږ د پښتونخوا پولیس زموږ فخر دی او هغه فخر زموږ په دې دی چې دی ټول عمر زموږ د قام حفاظت کړی دی د خپلو سرونو په سودا موږ وکتل د دهشتګردۍ د لهر چې کله هم راشي نو بیا زموږ ډېرې ښې ښې ادارې زموږ په کار نه راځي دا یو پولیس فورس دی چې دا زموږ په کار راځي او زه نن دا ګڼم چې د پولیس فورس مورایل ماتولو دپاره څنګه چې تاسو کتل چې افغانستان کې د عسکر مورایل مات کړ نو افغانستان یې قبضه کړ زه دا ګڼم چې دلته د پولیس فورس د حوصلې ماتولو دپاره دا ټولې کاروایانې کېږي خو پښتون قوم هر نر هر ځوان هر پیغله هره زنانه خپل پولیس سره ولاړه ده موږ په دې وخت کې دا یو اواز کوو چې پولیس او ولس یو دی موږ د دهشتګرد پر ضد به انشاءالله هر حده پورې خپله خبره کوو نن الحمدلله واضحه کېږي هغه خبرې کوم چې موږ د نن نه 40 کاله مخکې کولې دا کم جهاد دی که نه دا جهادي نو توبه خدای توبه دا به کم اسلامي او که دا اسلام دی نو زه نه پوهېږم چې نن په دنیا کې زما د مذهب په نوم چې کومه لویه ټوکه روانه ده نن زه چاته شهید ووایم نن زه دغې خودکش ته شهید ووایم که نه نن زه د قام د څه د پاسه 100 پولیسوالو ته شهید ووایم هغه مرتد دی مردار دی د هغې دین نشته د هغې مذهب نشته
هغې کې زړه نشته، د پیسو او د زور د هوس باره کې لګیا دي او زمونږ د پښتنو وینې څڅوي. موږ انشاءالله سبا پریس کانفرنس کوو. قام ټول تاسو وینئ چې ټول قام پولیس سره ولاړ دی، په دې درد کې شریک دی. دا چې څه نومونه تاسو واغشتل دا خلک به انشاءالله په خپله موږ ځای له راولو. زموږ د دې ځل مجرمان څنګه چې زه د خبرو د وخت نه لګیم، مجرمان زموږ واضح دي. د قام هغه خلک چا چې د دې طالبانو دپاره لارې هموار کړي دي دې ځل، هغه خلک چا چې طالبان د جیلونو نه رها کړي دي، هغه خلک چا چې د پیسو یا د سیاسي هوس دپاره طالبان روستي دي او دلته یې کېنولي دي، هغه خلک نن واضح دي. قام ته به انشاءالله نور هم واضحه کوو او مزید لایمل به زه سبا اعلان کوم. ایمل خان د پښتنو په کورونو کې ماتم دی، په سوشل میډیا چې وګورئ نو دا خلکو کره خوشحالي ده. هغوی وایي یاره دا بمي چودنې بیا رالي، زمونږ په ټیم کې امن و، چونکې 2019 نه دا سلسله روانه ده. تاسو په دې باندې بار بار آواز هم پورته کړی. دوی چې دا کومه خبره کوي چې یاره دا د نیشنل پارټۍ په حکومت کې موږ جنازې وچتولې او دغه د بیا چې کم دی نو لاره چاته هموارېږي. یو خوا ویل کېږي چې هغوی ته، بل خوا ویل کېږي چې موږ حکومت لاړو نو دا بمي چودنې رالي. بل دغه ټویټ دی بیان ته څنګه ګوري چې دا مشر ځان ته ډېر نر او غیرتي وایي، یو ټویټ یې کړی دی د هغې نه پس د دې پښتنو سره لا تر اوسه مذمت قدرې دی. د هغه د نر او د غیرت زه څه ووایم، د پنجابي دونه غیرت ما نه دي لیدلی چې لنګ د وشلوي لکه هغه خو اسوس هغه ټول قام خو خیر دام غلطه خبره ده. د هغه صفا واضحه خبره ده چې هغه په دې قام هېڅ قسمه پروا نشته. د هغه پارټي دلته 9 کاله ورله دې پښتنو مشري ورکړه، 10 کاله بلکې دا مشري م ورته په خپله راوویشته. د هغې مشرۍ په جواب کې عوامي نیشنل پارټي د ضیا د دور نه راواله تر د دغه وخت پورې چې څونه ګند و د هغې ګند مخامختیا یې کوله نو په موږ حملې شوي دي. زما ورځ هم ده ووې موږ سره دا ټولې لارې وې، موږ هم طالب سره به ناستو، همدغه سرکاري پیسې دي دې هم ورکړی، موږ به هم ورکړی وې، د قام په سر به هم سودا کړې وه او ښه په ارام به ناستو. خو نه، موږ ته هغه شی بېکارتیا ښکارېده او موږ ته هغه بېغیرتي ښکارېده. موږ د هغې په ځای د غیرت په لاره روان شو او موږ دغه دهشتګرد ته سترګو کې سترګې واچولې او موږ ورته وویل چې دا قام موږ تاسو ته دهشتګردو ته نه پرېږدو. د هغې په جواب کې ما څه د پاسه د زرو زما پارټۍ څه د پاسه د زرو لیډرانو ورکرانو قرباني ورکړه. د هغې قربانۍ په نتیجه کې په دې خاوره امن راغی او چې په دې خاوره زموږ د قربانۍ په نتیجه کې امن راغی نو پوج کلک زور زما منډیټ واغشتل شو او هغه عمران ته حواله کړی شو او هغه منډیټ هم که تاسو یاد شي نو د طالبانو په وینا حواله کړی شو. چې دا څونه وخت نه لګیم چې پی ټي آی او ټي ټي پي دا یو وجود دی، یو سیاسي وینګ دی، بلې تشدد والا وینګ دی. څنګه چې فوج او آی اس آی دغسې زه دا ګڼم چې ټي ټي پي او پی ټي آی دا یو وجود دی، د یو بل له وخت په وخت کارونه کړي دي. د پی ټي آی په حکومت پر راتلو کې د ټي ټي پي پوره کردار او د ټي ټي پي په واپس ریسیټلمنټ کې دلته واپس راوستو کې دلته ورله سیف هیونز ورکولو کې د پی ټي آی پوره کردار او زه دا ګڼم چې د هغې کردار په نتیجه کې نن یو وارې بیا ماحول خرابېږي او را روان الیکشن به سبوټاج کېږي په اوچ کلک زور. عمده حالت چې جوړېږي د چا لاره نیولې کېږي. زما وجه دا ده چې زه د دهشت پر ضد د امن خبره کوم. نور تاسو وګورئ په دې خاوره کې د دنیا سیاسي ګوندونه دي، ما سره اتحاد کې ناست دي، زما خلاف دي. کومه پارټي تاسو دایې چې هغه راپاسي او هغه دونه پرزور ګنې د علماو یو رجسټرډ پارټي ده. زما خو په دې وخت تمره دغه خلکو نه ده، دغه علماو نه ده، علماء کرام نه ده، علماء حق نه ده، د ملایانو نه ده چې بھائی تاسو راپاسئ. کم سے کم چې د دغه مذهب د کم مذهب چې تاسو لګیاې ټیکهداري کوئ، د کم مذهب په نوم چې تاسو لګیاې ځان له روټۍ ګټئ، کم سے کم د هغې مذهب تشریح خو د انسان ته وکړئ که نه. آیا دا فدایي ده؟ آیا دا په اسلام کې روا دي؟ جهاد روا دی بغیر دینه په مسلمان په جماعت کې دننه دا یو قسمه جهاد نه دی. زه افسوس سره وایم دا هغه مایند سیټ دی کوم چې د امریکې د ډالرو او د امریکې په سوچ راغلی دی او پښتونخوا مې په لر او بر وطن کې تباه او برباد. بلبلي خان صاحب دا راته ووایه چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی د هغه ترجمان یو ذمهوار کس په میډیا باندې برملا وایي او هغه بینډ تنظیمونه یادوي چې د هغې سره خپل ریلیشن ظاهروي او هغه سرکاري وسایل د عوامو وسایل دغه استعمالول به. نو آیا دغې خلکو خلاف څه قانوني کاروی د عوامي نیشنل ګوند آینده لا عمل لري او که نه؟
ډېر زر به زه تاسو مخامخ پیش کوم او انشاءالله دا ټول به زه سپریم کورټ ته راغواړم انشاءالله. صحیح. د ایمل خان پښتونخوا پولیس څنګه تاسو ذکر وکړو ډېرې قربانۍ ورکړې، اوس پکې یو بغاوت شانتې دغه هم د سوشل میډیا باندې نو څه میسج ورکوي ځکه چې افسران هم ګیلمن دي؟ زه دا ګڼم چې دا بغاوت زما پښتون قام کې کېدی نه شي. دا هم یو ډرامه روانه ده د دې سوشل میډیا باندې چې زه کوم میسجونه ګورم، زما د پولیس مورال ډاون کولو دپاره یو ډرامه روانه ده چې په دې خاوره د پولیس نوکرۍ پرېږدي یا د پښتون قوم د حفاظت نه رستو شي. نو ما چې درته څنګه ووایي چې په خاوره باندې د پښتون قوم د حفاظت ډال یو پولیس دی. کو چېرې دا پولیس مورال ډاون شو، دا پولیس د کوم اړخ ته چې تاسو اشاره کوئ دغه اړخ ته وشو، پښتونخوا په کور کور او انچ انچ به اور بلیږي. دا درته زه واضح خبره کوم. زه دا نه ګڼم چې زما پولیس به داسې کوي. انشاءالله موږ به د دې دپاره آواز اوچتو. ما چې سبا پریس کانفرنس کې انشاءالله زه به د وزیر اعلی نه د ډېرو نه ډېره تمه کوم او زما خو بلکې الټه دا ډیمانډ دی چې زما صوبه د پولیس ته حواله کړي شي، فوج د راغونډ کړي شي، فوج ته د خپل کار حواله کړي شي، فوج د بارډرو ته ولېږلی شي، فوج د بارکو ته ولېږلی شي، فوج د زما د ملک په بارډرو باندې حفاظت وکړي، زما صوبه دی 100% پولیس والو ته حواله کړي شي. او انشاءالله زه دا اینم چې زما په پولیس کې دا دم شته چې دوی څنګه پخوا د پښتنو حفاظت د خپل سر په قیمت کړی دی داسې به یې کوي انشاءالله. یو سوال کوم، مایند سیټ خبره تاسو وکړه، دلته پښتون خاص کر خیر شوی دی د مایند سیټ لپاره په هغه عسکري وین کې یا مذهبي وین کې دې خلاف تاسو سوچ لرئ؟ مطلب مین شی دا داسې کار دی رور چې د دهشتګرد خلاف زما یو سوچ دی او هغه دا دی چې د ده سره دی د آئین د لاندې چې څه طریقې کار دی د هغه د کاروایي وشي. بیا یو ښکاره نیشنل اکشن پلان پروت دی. زه موږ بار بار ته چغې وو چې بھئی دهشتګرد کې ښه نشته خراب نشته. دهشتګرد دی. ما چېرته په دنیا کې دا تعارف تش په پاکستان کې واورېده چې دا ښه دهشتګرد دی او دا خراب دهشتګرد دی. د دهشتګرد دغه نشته او د دهشتګرد سره چې څونه په سخته زما ریاست نپټاویدی شي پکار دی چې نپټاو شي. Allah